أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. سورة الأنبياء 91 نمبر آیات. پدې 91 نمبر آیات کې د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام بزرګي ذکر کیږي او د دې سره سره دا مضمون ثابتېږي چې دغه بزرګان هم الله تعالی ته محتاج او دوی نیکانو دیندار او نورجسو سره شوي دي کوم عظمت او کوم شان الله کوم ته ملاوي شو د الله ورکړي او د خپل ذاتي صفت نه نو د دې دوه شان بیانولو نه د دې بزرګي بیانولو سره سم په يهوديانو باندې رد وشو چې يهوديانو په دې باندې زنا تهمت لگاو هغه تهمت صفای وشو چې الله تعالی وی ولذي احسنت فرجها دې د خپل ځان حفاظت په خپل باندې کړي او دا الزام ضروري دغه شان ته بیا عیسایانو دې تر خدای پاک په نظر باندې کتل چې تر الله تعالی زوی دی نو الله تعالی وی فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. د مریم علیه السلام په جسم کې د کم روح چې داخل شي او د فنفخنا فيها موږ د جبرائیل السلام په ذریعہ باندې روح ورپکلیو او د دې لپاره موږ دا کار کوو چې خلک په دې باندې پوه شي چې الله تعالی دومره لوی قدرتونو مالک دی چې بغیر د پلار نه هم چې وغواړي نو څوک پیدا کولی شي په دې باندې لاس راسي. الله تعالی ولذي او حق زنانا مریم علیه السلام طرف ته اشاره ده احسنت چاغي حفاظت کړو فرجها د خپل عزت فنفخنا نو من پکې او فيها پاغي کې من روحنا د خپل روح د عیسی علیه السلام روح پکې داخل شو وجعلناها من ګرځولې و دې لرا دغه زنانه لرا وابنها او د هغې زوی لرا چې عیسی علیه السلام آیة للعالمین یو لوی نښه د پاره د مخلوقات چې ټول خلک به دې باندې پوه شي چې الله تعالی بغیر د فلار نه هم یو مخلوق پیدا کولی شي. نو د دې آیات کې دنه د يهوديانو اعتراضات هم حل شو د عیسایانو د دروغ دعوی به هم حل شولې خلاصې دا چې مریم علیه السلام پاک دامنه زنانه وه دغه روح پکې الله تعالی دې د پاره داخل کړی و چې د خلکو د پاره یو لوی نښه شي نو بده سره دا هم نه ثابتېږي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی چې دامته نه ثابتېږي نو خلاصات کوم ځای تر راوته توحید ثابت شو چې د ټولو کسانو د الله تعالی یو منل او په ټولو عبادتو کې او باقاعدو کې په هر څه کې الله تعالی یو منل او دغه کار کړی او دا د شرک عقیده په اچا کې د هیڅ وخت کې راځي شوی نه ده د هیڅ یو پیغمبر په اصول کې داخل نه ده. ان هذه امتكم امه واحده یقینا دا دین د پیغمبرانو ولا دین چې کوم وړاندې کوم پیغمبرانو ذکر وشو دغه پیغمبرانو دین امتكم دین ستاسو دی امت په معنا د دین او شریعت سره دی امه واحده چې دین د ټول یو د یو خدای تعالی منونکو د توحید قائلو او په دې کې ټول پیغمبرانو کې د دې په دین کې هیڅ ذره فرق نه دی پیدا شوی. وانا ربكم زساس رب یم فاعبدون زما بندگی کوي در دین تشریح وجه د ټول دین سنیو ټول د دین خلاصه دا وجه یو الله تعالی بندگی کوي د ټول دین خلاصه د ترجمه کیږي نو د ټول د دین د یووالي خلاصه ذکر شو خلاصه یې ولا وتقطعوا امرهم بينهم او ټوکړه کو دیکھ خلکو امرهم دین خپل امر په معنا ذکر کې هم په معنا دین سره دی د ټوکړه کو دین خپل بینهم خپل منځ کې دین نه ټوټه سی به تقسیم کو خپل منځ کې چا د بوتانو بدل شروع کو چا د پرشتو چا د پیغمبران چا د ونو چا د یو څو چا د پیریا نو دین ټوټه کل الینا راجعون دا ټول موږ ته واپس کیږي دا خبرداري دی وارنینګ دی چې دا جرم ډېر لوی دی معمولی جرم نه دی او به د الله تعالی د غریب نه د خلاصېدلو نه دی ځکه الله ته واپس کیږي نو کل الینا راجعون کې په دې متصل جمله کې د زبردست وارنینګ او خبرداري شو چې د الله مخې ته ورزي او د حساب وصلی تعالی کوي. فمن يعمل من الصالحات نو هغه چا چې کړي د نیکو نه یعنی نیکی کړي
هغه کار چې هغه د انسانیت خدمت د الله تعالی عبادت په دې کې سم کړي وهو مؤمن چې دغه کس مؤمن وي د نیکو اعمالو قبلېدلو لپاره ایمان شرط بغیر د ایمان نه عمل نه قبلېږي نو ځکه وهو مؤمن ټکی به ذکر شو دا هم په هغه خلکو باندې په هغه باطلو فرقو باندې یو قسم له رد معلومیږي چې هغوی وایي چې بس مذهب څه شی دی خو مذهب د انسانیت دی او کله وایي د انسان مخکې راغلی او مذهب وروسته راغلی و هسې دروغ دا وایي او کله وایي چې بس څوک چې د انسانانو خدمت کوي دغه جنتي د ایمان ته ضرورت نشته دغه ټول عقاید باطل عقاید دي نیکو اعمالو قبلېدلو دپاره ایمان شرط دی نو چا چې نیکي وکړه دغه مؤمن و فلا کفران لسعیه نو نشته بې قدري د هغه د کوشش دپاره کفران په معنی د ناشکرۍ سره راځي په معنی د بې قدرۍ سره راځي نو دا یو قسم له بشارت شو د مؤمنانو خلکو دپاره چې کوم نیکان خلک دي چې نیکان خلک ایمان راوړی د نیک اعمال کوي الله تعالی ولا چرته کې هم ضایع کوي نو بې قدري ولا نه کوي ضایع کوي نه بلکې د هغې بدله به د پوره میلاویږي نو فلا کفران نشته بې قدري کول لسعیه د هغه د کوشش دپاره وإنا له کاتبون یقینا موږ هغې لره لیکونکي یو په ذریعه د فرشتو باندې فرشتې لیکي دا هر څه به جمع کېږي نو که چا په دې یخنۍ کې مونځ کړی اودس یې کړی تلاوت یې کړی او الله تعالی د فرشتو په ذریعه باندې لیکلي فلا کفران لسعیه د هغه د کوشش دغه خوارو محنتونو بې قدري نشته وحرام على قرية أهلكناها او مقرر شوی دا علی قرية په هغه کلي باندې أهلكناها چې مونږ هلاک کړی دی حرام په معنا د مقرر کولو سره دی انهم لا يرجعون چې دوی به نه واپس کېږي د دنیا ته بیرته کم خلک چې الله تعالی وجلې دی په عذابونو کې هلاک کړی دی په هغې باندې دا خبره حرام ده چې دنیا ته واپس راشي دا به حرام ده دا مقرر شوی داسې ده چې انهم لا يرجعون دې راپاس شي دنیا ته الله په دې صورت کې چې کله حرامون په معنا د مقرر کولو سره شي نو په دې صورت کې د لا يرجعون کې د الله معنا نشته د زیاتی راځي بیا به داسې شي چې لازم ده حرام لازم ده علی قرية په هغه کلي باندې أهلكناها چې موږ هلاک کړلې انهم لا يرجعون چې دوی دې راواپس شي دنیا ته څه مطلب یې شو مطلب یې دا شو چې د توبې قبلېدلو دپاره د ایمان راوړلو دپاره دغه د دنیا ژوند دی سوچ یې پرې مړ شو نو دوباره راتلل پرې نشته نو بیا یې به د موقع د توبې نه میلاویږي د اعمالو نه میلاویږي او چا د حرامون په معنا د ممنوع سره اخیستلی ده چې منع دي نو په دې صورت کې بیا معنا داسې شي چې و حرام او منع دي علی قرية په هغه کلي باندې أهلكناها چې موږ هلاک کړلی انهم لا يرجعون چې دوی دې راواپس شي دنیا ته دا منع دي خو دغه خبر به د کوم وخت پورې د خلکو دنیا ته راتګ خو نشته چې یو بر دنیا لاړل بس لاړل خو د دې دا نه معلومیږي چې ګنې خلک مړه شو نو بس ختم شو په شان دهریانو باندې دهریانو سې عقیده ده بلکې مطلب دا ده چې دا خلک کله یې پر مړه شو نو دنیا ته واپس نه راځي دوباره نه ژوندي کېږي حتی تر هغې پورې نه ژوندي کېږي اذا فتحت یأجوج ومأجوج تر هغې پورې چې راکولاو شي یأجوج او مأجوج دوی راکولاو شي یعنی خلق دوباره نشي ژوندي کېدلی تر څو پورې چې قیامت نه قایم شوی قیامت کې به ژوندي کېږي او قیامت چې کله قایمېږي د هغې نه مخکې به یأجوج او مأجوج راکولاو کړی شي فتحت په معنا د کولا وهلو سره دی نو داسې معلومیږي چې دا څه شي بند کړي دي اوس څه شي بند کړي دي مخکې سورت کهف کې تېر شو چې ذوالقرنین ورته زبردست دیوال کړی دی د اوسپنې دیوال یې تکلی او دغه دیوال یې د دوه غرونو څوکو ته رسولی دی راوختی نه شي دوی بند دي قیامت ته نږدې به دغه دیوال کولاویږي یو حدیث مبارک کې داسې دی چې یو صحابي واقعه بیانوي چې موږ د قیامت باز شروع کړی او ناسو نو نبی علیہ السلام تاسو وګورئ تاسو څه باس کوئ چې قیامت قسم کول قیامت راتلونکی دی ډېر خطرناک څیز دی نبی علیہ السلام وویل چې یو څو غټ علامات داسې دي چې هغه څه پورې قایم شوي نه قیامت نه راځي او په دغه غټو علاماتو کې دا هم وویل چې یاجوج او ماجوج برابر سي شي راکولا او بشي راخواره بشي په دنیا باندې نو دا راکولاویږي مخکې به دې باندې موږ بحث کړی دی په سورت کهف کې به بحث کړی دی چې دا څوک دي او دا انسانان دي که انسانان نه دي د دوی پر فطرت کې څه شی دی خیر غالب دی که شر غالب دی تعداد یې په کم مقدار باندې دی تعداد ما کې څومره دي دا بحثونه هغه تېر شوي دي وهم من كل حدب ينسلون
او دوی به د هر لوړ زګین نه ینسلون راکوزیږي، هر لوړ زګین نه به بس کته راکوزیږي، ته به چې اوبه راپرېښي دي بس هر ځای نه برابرېږي. حدر چې دی نو لوړ ځای ته وایي، که دا غار یو که دا ډیری یو که دا لږ لوړ یو که ډېر لوړ یي، خو د دې نه به کته را روان وي ډېر زیات، هغه ډېروالي ته اشاره ده. او ینسلون انسلان چې کوم دی دا ښویېدلو ته راکوزېدلو ته ویل کېږي، کته به را روان شي. اوس د لوړ زګین نه د راکوزېدلو کومه جمله چې ذکر شوې ده تفسیر معرف قرآن ذکر کړي د چې د دې کم د یأجوج او مأجوج چې کم محل وقود په کم زګین کې چې دوی دي په کم ځای کې چې دا بند دي، نو هغه تحقیقات چې کوم په سورۃ کهف کې تیر شوي دي دا غې نه معلومیږي چې د دوی دا ځای چې کوم دی وجود دا د دنیا چې کوم شمالي غرونه دي، غټ غرونه شمالي طرف ته په هغه غرونو نه اخوا بند دي. نو چې کله را برسېږي چې د شمالي غرونو نه برکت را بهیږي را روان به ښکته، یعنې دوی راکوزېدل په غرونو باندې دي، د غرونو نه به ښکته راځي. دا په اواره کې نه دي چې غرونو اواره کې دا پورته غرونو ته وخېږي، داسې نه دي، بلکې دا به د غرونو نه ښکته راځي، اوارې ته به را روان وي. کله چې دغه صورت راشي چې یأجوج او ماجوج راکولاو شي، هغې باندې موږ مخکې بحث کړی دی چې غونډه دنیا به ونیسي. دغه زمانه کې به د عیسی علیه السلام انقلاب وي، د عیسی علیه السلام رهبري او مشري به وي. عیسی علیه السلام ته به الله تعالی ښودلي چې دا څیزونه را برسېره شو، هغه به د خپلو ملګرو سره په کوه طور کې پناه اخیستلي، او دا څیزونه چې کوم دي د هر ژوندي ستري دشمنان دي وژني خوري. خو کوه طور ته به الله تعالی دا وس نه ورکوي چې کوه طور ته بره وخېږي، هلته یو ګزار وکړي، داسې به نشي کولی. کوه طور کې به دوی زمانه تېره کړي چې کافي غربت به هم شروع شي، خوراک څیزونه به کم شي. د هغې نه وروسته به عیسی علیه السلام دعا وغواړي د خپلو ملګرو سره چې د دې مصیبت نه دنیا وزګاره کړي، هر څه یې نیولي دي، ته خیر پکې هېڅ توقع نشته دی، د واز نصیحت خلک خو دا دې نه سري بوده دا دنیا د مخ نه پناه کړي. نو دغې نه وروسته به د یأجوج او ماجوج باندې یو داسې عذاب راشي چې د سټ په دې قوتي کې به دانه راوخېږي هر یو کس، او دغه دانه کې به باقاعده چینجي کېږي او د هغې نه بعد مړه کېږي او مړه به شي، او داسې به مړه شي دنیا به ته ډکه شي. نو د هر ځای کې به لاش به پروت وي، هر ځای به لاشونه شي، او بدبویي به جوړه شي. د دوی د لاشونو د وجې نه به دنیا هم د دې قابله پاتې نه وي چې سړی پکې اوسېږي او راښکوز شي، وګرځي راوګرځي، داسې موقع به نه برابرېږي د لاشونو د وجې نه. عیسی علیه السلام په دعا سره به یو قسم له مرغان راشي، هغې ته غنقا وایي، چې اوږده اوږده سټونه دي، ګودي مخو کې دي، تر اوسه پورې په دنیا کې شته دی نه، خو راځي به دغه مرغان به راشي، دا څیزونه به اوچت کړي، دا به اوچتوي سمندر ته به یې غورځوي. په دې طریقه باندې دنیا به ترې وزګاره شي، د هغې نه بعد به یو زبردست باران هم وشي، او هغې نه بعد به دنیا د دې قابله پاتې شي چې سړی پکې اوسېږي. دا قیامت ته نږدې غټ علامه ده. واقترب الوعد الحق، او را نږدې به شي وعده رښتونې. چې کله یأجوج او ماجوج راووتل او د دې دا دور تېر شو، ته پوهېږې چې قیامت بیخي نږدې شوی دی، اوس یې ټایم کم دی. نو چې کله وعده را نږدې شو قیامت شروع کېږي، فاذا هي شاخصة، ناڅاپه به کولو پاتې شي ابصار الذین، سترګې د هغه کسانو کفرو چې کافران دي. کله چې قیامت را نږدې شو، قیامت احوال شروع شو، نو په دغه ټایم کې د کافرانو سترګې به کولا وازي پاتې شي، د هیبت نه به وازي پاتې شي. پښتو کې خلک وایي چینګې به پاتې شي. د سړی ډېر هیبت یې واخلي، سترګې کولاو شي او رپي نه او بیخي وارو پاري خطایي، دا د سخت یېرې زبردست هیبت علامه وي. نو کافرانو په دې حالت په دې ټایم کې سخت هیبت سره مخامخ شي، ځکه د کافرانو او ټول سوچونه چې دا یې چې بس بلډینګان وي، وسایل وي، سهولیات وي، عیاشي وي، د حرام حلال د هر څه نه ورتېرېدل وي، د هېڅ یو قانون نظام پابندي پکې نه وي، کولا او د سارو غونده کې سرېدلې، او په دې کې به د قیامت احوال شروع شي. نو دوی چې کوم ټول محنت کړی دی، د ایمان یې نه دی راوړی، او ټول ژوند یې د دنیا دپاره ضایع کړی دی، هغه ټایم کې به دوی ته د خپل خوارۍ عبثوالی معلوم شي، سترګې به کوله او پاتې شي چې مخکې سفر کې به اوس څه کېږي. نو دوی به وایي چې یا ویلنا، ای افسوس دی زموږ دپاره، قد کنا فی غفلة، یقینا موږ وو په ناخبرۍ کې، من هذا الدین، موږ د قیامت نه خبر نه و راباندې راورسېد قیامت، موږ له هېڅ تیاری کړی نه، خبر دی نه و. چې کله دا جمله ووایي چې موږ دې خبر نه و، بیا به لږ سوچ وکړي چې ولې دې خبر نه و. ټولو خلکو به نه ویل چې قیامت دی، قیامت دی، راتلونکی دی، ټوله دنیا قایله نه وه، موږ خو اورېدلي وو، په هر څه باندې مو اورېدلي، موږ ته پته وه. نو بیا به الفاظ بدل کړي، بیا به وایي بل کنا ظالمین، بلکې موږ ظالمان وو، یعنې خبرو خو قصدن هم داسې نه وه کړې، ظالمان یو، د خپل ظلم اقرار اعتراف به وکړي، لیکن په دغه ټایم کې دغه اقرارونه ورله کار نه ورکړي. الله تعالی وایي انکم، یقینا تاسو، وما او هغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله، د الله نه بغیر، حسب جهنم، د خشاک د جهنم دی. نو دا رد دی په شرک باندې، چې د شرک څومره اقسام دی ټول باطل دی.
ځکه یو وخت به داسې راشي قیامت کې چې الله تعالی به خلکو ته وایي مشرکان ته به وایي تاسو چې د چا عبادت کړی دی او هغه خلک ستاسو په عبادت باندې راضي دي نو ټول جهنم ته ځای ورغورځېږي. نو هغه بوتان هغه څوک چې دوی ته دنیا کې خدای ویلي دی او اوس هلته کې هغه هم جهنم ته روان دی دوی هم سره روان دی. نو دا ښکاره دلیل شو د دې خبرې چې د چا بندګي کړې د خدای نه ځکه جهنم ته روان دي. که دغه خدای وي نو ځان هم بچ کړی وي دی هم بچ کړی وي. اوس دواړه روان دي نو معلومیږي دا چې د چا بندګي چې کله او چا د پاره خپله زندګي خاورې یې کړله هغه کس خدای ونه او دی خطا شوی دی د غلط کار کړی دی. نو انکم یقینا تاسو وما او هغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله د الله نه بغیر حسب جهنم خشاک د جهنم دی. یو حسب دی بل خطاب دی. حسب هغه ډکو ته ویل کېږي چې جهنم ته ورواچي دی ورته دا بل شي لمبه والی دا حسبي. نو بده کې ډېر ذلت ته اشاره ده چې کافرانو بس څنګه قیامت قائم شنو بس لمبه لمبه دي بیا به ټیم نشته. او حطب هغه ته ویل کېږي چې اور ته چې ورې لري دغه نه مخکې اسې پراته دي د اور پتا مې پراته دي نو دا حطب دی. نو دغه کم چې د اور په نیت باندې تار وړي نه دي اور ته چې ورې نه دي ممکن ده چې بل څه شي جوړ کی ورته وام نه شي نو بدا کې ذلت نشته او بده حساب کې ذلت زیات دي. انتم لها واردون چې تاسو به ته داخليږئ یعنی جهنم ته داخليږئ. د ځکه کې یو مشهور سوال دی ظاهري ونه کې سوال دی کم چې د يهوديان یو لوی عالم مشرکان ته خو درو چې دا سوال وکړي. سوال دا دی چې الله تعالی و انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو چې چا بندگی کړه لغه ټول به جهنم ته ځي د خشاک د جهنم ته به داخليږي. نو دا یو دغه چې کم دي د مکی مشرکان قریش سخ ورخطا شو ډیر قار وسو چې زمونږ بوتانی خو بیخي د خینه وستل چې دا به جهنم ته ورځيږي دا کوم ډیر خراب ډیر غوسه و دیرالو د يهوديان یو عالم سره ملاو شو چې نبی عليه السلام وایي چې ماته الله تعالی په وحي باندې د څه خو دلې دي ته دې آیات ته سوچ وکړه دا څه ویل دي ته په دې آیات باندې پوهیږي کنه پوهیږي چې دا ټیک ټیک غلط دی. دغه ظالم ورته ویل ګورئ زه ته یو اعتراض درخه متاسف نبی عليه السلام باندې وکي په دې آیات مبارک جواب بدرنه کی ول صحیح اعتراض دی ول ګوره دې آیات کې د څه دي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو چې چا بندګي کوي لغه ټول به جهنم ته ورځيږي. نو اوس ګوره د يهوديانو د غزير عليه السلام بندګي کوي کړی ده نو تاسو وایئ چې يهوديان خو جهنم ته لاړ شي خیر دی خو د غزير عليه السلام هم جهنم ته ځي بندګي شوی ده دا شر عیسایانو د عیسی عليه السلام بندګي کړی ده نو تاسو وایئ چې عیسی عليه السلام به جهنم ته ځي ول دا خبره خو سمون نه خوري او تاسو لاړ شئ دا خبره نبی عليه السلام ته وړاندې کړي. نو چې کله مشرکانو دا خبره وایي خوشاله شو چې دا اعتراض چې دا زمونږ د کم بوتانو توهین چې د یوازې موږ نه یو د عیسایانو يهوديان په کې هم غرق دي هغه هم را یاد کړه اوس بس کې وړاندې او دا غوی د پیغمبرانو ذکر پکې راغی چې هغه به جهنم ته ورځيږي نه ورځيږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې دغه ظالم د دې شرارت نورست الله تعالی دا بل آیات نازل کړ تقریبا 101 نمبر آیات چې ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنهم مبعدون. کم کسان چې د مخکې نه نیکان او دیندار او دنیا نه تللی دي او دغه کسانو بیا خلکو بندگی کړل لکه عیسی علیه السلام واخله وزیر علیه السلام واخله نور اولیاء کرام بندگی بشوي نو دغه کسان ګوره د جهنم نه بلری دا پکې نه دي شمار دغه جدا خلک دي بیخي مضمون واضح شو ښکار شو. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تحقیق د هغه ذکر کړی دی او یو موقع کې د سیمو ویلو چیرې په قران کې یو آیت د سیده چې باغه کې د خلکو شکو نشته لیکن زمانه سره تاسو نه کوي چې زه د حل کما اوس په دې نه پیګم چې د خلکو په شوي دي ځکه تاسو نه کوي او کنه اثر نه تاسو نه کوي خلکو تاسو کې د کوم آیت نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وجه هم دا آیت او تشریح هم وکړه چې دا حقیقت کې د سیده چې کړه دغه ظالم مشرکان د سوالو خو دا رسانه آیت پس نازل چې ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنهم مبعدون بیخي مطلب واضح دی هیڅ خبره په کې بیان نشته دی اعتراض په خپل باندې ختم شو سری وکړو. او بل درجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا رئیس المفسرین لوی عالم دی په قران خپېدونکو کس دار نبی عليه السلام په خپل تایید کوي چې په قران خپېدونکو کس دار نو خبره حل شوله. زه خلکو به دا جواب هم ذکر کړی دی چې هغه کسان به جهنم ته ولېږي چې د چا بندګي شوی د جهنم ته دغه به جهنم ته ولېږي چې د خلکو ته ویلي ځم بندګي وکړي او به بندګي باندې راضي خوشاله نو عیسی علیه السلام خو دې نه درازي عزیر علیه السلام خو دې نه درازي فرشتي خو دې نه درازي کوم فرشتو چې بندګي شوی ده نو بیا مسوال دغه مضمون یو ځکه تر روان دي الفاظ بدلی خو خلاصه یو ځکه تر روانه ده. نو په دې صورتونو کې دغه سوال په خپل باندې حل شو
چې وما تعبدون کې هغه خلق مراد دي چې کوم نیکان صالحان نه دي فاسقان فاجران دي او دغه کار باندې خوشاله دي زما بندگی دی وشي بس هغه جهنم ته ورځيږي نو بس ودی ورځيږي د دې آیت نه دا هم معلومیږي د رستاني جملې نه چې وکل فيها خالد لهم فيها زفير وهم لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون دا خلک به تیز چیغې وکړي چې ورځيږي دغه چې بندگی شوی دغه او څوک چې بندگی کې دغه دوانه کسان چې جهنم ته واچول شي چیغې به وکړي تیز چیغې به وکړي اوس د دې نه معلومیږي دا چې د بوتان هم نه دي ځکه بوتان چیغې نه وایي د دې نه بس خالص هغه ژوندي مخلوق دی چې د چا بندگی شوی ده او هغه به د بندگی ورله خوشاله دي بس دغه کسان ته مراد دي نه دا بوتانو باسته بوتان ټیک نه دي خو د بل ځای کې هغه رات بنور ځای کې به دې ځای کې نه دي او نه بده کې فرشتي داخل دي نه بده کې پیغمبران داخل دي بلکې هغه دینه علاوه هغه دینه مستثنا دي جدا دي هغه بده کې داخل نه دي او بوتان به جهنم ته چول کېږي لیکن هغه نور آیاتونه نه معلومیږي نور احادیث نه معلومیږي دې ذکر کې دا ذکر هم نشته ځکه چې دغه کې د چغو باس د چغې به وਹੀ ابوتان ګټي چغې نه وایي نو هغه سوالات چې کوم دي دغه ځکه چې کوم سوالات دغه يهودي عالم خو دري او سړي بس ځین کې کله راولړيږي هغه په خپل باندې